محترم و عزتمنو قدرمنو مسلمانانو ورونو د بني اسرائیلو د یو کفن کش واقعه چې کفنونه به کښل نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خپل امت د ناامیدي او مایوسۍ نه د بچاوېدو دپاره دا واقعه ذکر کړنی وی فرمیل چې دا واقعه امام بخاري رحمت الله علیه امام مسلم رحمت الله علیه را نقل کړې ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم بارک فرمایي قال رجل لم يعمل حسنة قط لأهله إذا مات فحرقوه ثم ذروا نصفه في البحر ونصفه في البحر فوالله لئن قدر الله عليه ليعذبنه عذابا لا يعذبه أحد من العالمين فلما مات رجل فعلوا ما أمرهم فأمر الله البر فجمع ما فيه وأمر البحر فجمع ما فيه ثم قال لما فعلت هذا قال من خشيتك يا ربي وأنت عالم فغفر الله له. په بني اسرائیل کې یو ګناهګار سړی ولو چې دې سړي د ایمان له علاوه بل هیڅ نیک عمل نه و کړی او بل دا چې د به کفنونه کښل د انسانانو نه کله به یې څوک کفار سلو هغه به یې پټ کړي دی به د شپې والی د هغه به کفن خلاص کړي او بیا به دغه کفن خرڅاوي. نو کله چې پر ده باندې د مرګ د رانږدې کېدو علامې ښکاره سوې دی چې کله ناجوړې سو په دې پوه سولو چې اوس مرمه نو خپل بچانو ته او خپلو اولاد ته دا وصیت وکړي چې کله زه مړ شم نامه وسوځئ بیا مې دغه ایراد دوه ځایه کوي دوې کوټې کوي او یوه په وچه کې والبوځوئ باد ته یې ورکوي او دویمه حصه یې اوبو ته ورکوي چې اوبه یې یوسي په سمندر کې نری کړي. بیا دی وایي قسم په الله که چیرې الله تعالی را باندې وس بر شو وس یې را باندې ورسېدی نو داسې عذاب به راکړي چې په مخلوقاتو کې بل هېچ چاته داسې عذاب نه وي ورکړی. دا خبره یې صرف د بیړې د وجې وکړه. د دې معنا دا نه ده چې الله تعالی پر ما باندې وس او قدرت نه لري او ما دوباره نسي را ژوندی کوی بلکې د بیړې دا خبره وکړه چې الله تعالی به ما ته سخترین عذاب راکوي ځکه زه ډېر ګناهګار. کله چې دی وپاشلو نو خپلو زامنو ورسره د وصیت مطابق دغه معامله وکړه. بل طرف ته الله جل جلاله وچې ته وچو مځکې ته حکم وکړي چې د ده اجزا را جمع کړه او سمندر ته حکم وکړي چې د ده اجزا را جمع کړه او پوره انسان ورنه جوړ شلو. بیا الله تعالی ورته وفرمیل ای بنده دا کار دی ولې کړی دا کار دی ولې وکړی ایا ستا په ما یقین نه و چې زه انسان دوباره ژوندی کولی شم؟ هغه سړی په جواب کې ورته وایي من خشیتي یا ربي وانت عالم ای رب ستا د بیرې د وجې ما دا کار کړی دی او تا ته ښه معلومه ده چې ما هیڅ نیک کار نه دی کړی یو نیک عمل مې نه و کړی نو ستا د عذاب نه ویرېدمه نو ځکه مې بچو ته حکم وکړي اولاد ته مې حکم وکړي چې ما وسوځئ او زما ایراد بیا کوټه کړي. نو نبی علیه السلام مبارک فرمایي چې الله جل جلاله رحمت په جوش کې راغلی فغفر الله له نو الله تعالی و دغه انسان ته بخښ وکړي چې کم انسان د الله تعالی څخه بیریږي او کومه ګناه کوي په هغه باندې اقرار کوونکی چې دا زه ګناه کوم ګناه ده د الله تعالی نافرماني ده بیا هم په ګناه باندې اخته او د شیطان لاره باندې روان خو د الله د بیرې باندې د یو کار وکړي دغه وجې الله تعالی دته یې انسان ته